السلام علیکم دوستانو مشرانو. کله چې مونږ کلمه طیبه وویو په اسلام کې مونږ داخل شو، نو په مونږ باندې بلکې په ټولو مسلمانانو باندې د ټولو نه لومبی حکم چې کوم لاګو کیږي، چې کوم حکم فرض دی د ټولو نه لومبی د اسلام راړو نه پس هغه څه شی دی؟ هغه مونځ دی. دوستانو مشرانو، 15 وخته مونځ په هر مؤمن مسلمان باندې عاقل بالغ باندې دوستانو دا فرض دی. دوستانو مشرانو، دوستانو مونځ یو داسې اهم رکن دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک مفهوم دا دی، وایي چې کله د انسان سره حساب کتاب چالو شي، نو د ټولو نه لومبی حساب کتاب به د مسلمان سره د مونځ کیږي. که چېرې د ده مونځ وایي پوره راووتو، دی په مونځ کې کامیاب شو، د ده مونځ کمپلیټ راووتو، نو دوستانو مشرانو د الله خوږ نبی فرمایي صلی الله وسلم چې د دې انسان به نور اعمال نور سیستم به هم د دې انسان چې دی نو صحیح به رواني، په نورو اعمالو کې به هم دی کامیابیږي. دوستانو مشرانو دا زه نه وم، دا څوک امیر صاحب نه وایي، دا د چا عام سړي خبره نه ده. دوستانو مشرانو، آقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، وایي چې کم سړی په مونځ کې کامیاب شو، دا کم سړی مونځ پوره راووتو، د حدیث شریف مفهوم دا دی، وایي دوستانو مشرانو دی به مخکې مرحلو کې هم کامیابي. نو دوستانو مشرانو، مونږ او تاسو ته پکار دی چې دا خپل 15 وخته مونځ ګوره، مونږ که چېرته ډیوټي کوو مونځ پکې کولی شو، مونږ که چېرته په لار روان یو، په سفر هم روان یو، دوستانو مونږ پکې مونځ کولی شو. مونږ که بهر ملک کې نوکري هم کوو، دوستانو 15 وخته مونځ، خپل کار به هم کوو، 15 وخته مونځ به هم کوو، او دوستانو جنت ته به هم ځو. دوستانو مشرانو، بل ځای کې یو حدیث مفهوم دی، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک مفهوم داسې دی، وایي چې کله دا انسان په قبر کې کېښودی شي او ده باندې دا خاورې واړولی شي او دا خپل کسان دا رشتهداران د ده نه واپس شي او فرشتې ده ته راشي، دوستانو مشرانو الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته اسانه کړي. وایي دا به ډېرې خطرناکې فرشتې دوستانو مشرانو، او وایي دی کله رانیغ کړي، دی کښېنئ، دنه به فرشتې ورته وایي بیدار شه پیر صاحب، بیدار شه، اوس په ته د یو څو سوالونو جواب ورکړئ. دوستانو مشرانو، وایي دا خوش قسمته انسان دې فرشتو ته وایي چې ای فرشتو بلکل به زه تاسو ته جواب درکوم، خو دا دی چې دوستانو مشرانو وایي بلکل به زه تاسو ته جواب درکوم. دا فرشتې ورته فرمایي، وایي دی داسې اسمان طرف ته وګوري، قبلې طرف ته وګوري، نو وایي ده باندې د مازدیګر ټیم وي. دوستانو مشرانو، د حدیثو په کتابونو کې اردو کې دا الفاظ راغلي، وایي آنکھیں ملتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے، عصر کی نماز قضا ہونے والی ہے، میں نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں گا. نو دوستانو مشرانو، دا به کم انسان فرشتو ته وایي؟ د چا مجال دی چې فرشتې ته او بیا په قبر کې دوستانو مشرانو داسې وایي سوال نه پیدا کېږي. دوستانو مشرانو ډېرې ګرانې خبرې دي. دوستانو مشرانو، آقای نامدار صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ها داسې کسان شته چې هغه به فرشتو ته جواب ورکوي چې صبر وکوئ، زه د مازدیګر مونځ کوم، مانه د مازدیګر مونځ قضا کېږي. دوستانو دا به کم انساني، دا به کم خلکي. زمون خوږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، وایي دا به هغه سړی کم سړي چې په دنیا کې د مونځونو اهتمام کړی، د مازدیګر د مونځ اهتمام یې کړی، د ماښام د مونځ اهتمام یې کړی، دوستانو مشرانو د سحر مونځ اهتمام یې کړی. نو دوستانو مشرانو، وایي دا کس په فرشتو ته وایي چې صبر وکئ، زه د مازدیګر مونځ کوم، د هغې نه پس به بیا ستاسو د جوابونو ستاسو د سوالونو جواب درکړم. دوستانو مشرانو الله رب العزت ته مونږ ته داسې مونځونه نصیب کړي چې مونږ په قبر کې بیا فرشتو ته چې دی نو داسې جواب ورکړو چې ای فرشتو، ای د الله فرشتو، ای خطرناکو فرشتو، صبر وکئ، لږ ټیم راکئ چې زه د مازدیګر مونځ وکړم.
مازدیګر بوس قضا کیږي. دوستانو مشرانو وایي دا فرشتې یو علما فرمایي وایي دا فرشتې یو بل ته وګوري او وایي دی پوه شي چې سړی خو پیر صاحب خو دا کامیاب دی. دوستانو مشرانو حدیث یو بل حدیث مبارک ته و صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي اے د الله رسول دین په کومه طریقه صحابه او تخی تاسو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د درس انداز وګورئ د دعوت انداز وګورئ. خو دوستانو سوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي صحابه ته وی ای زما صحابه چې د یو سړي د کور مخې ته وي نهر بهیږي او دې په هغې کې 15 وخته لامبي وایي د ده په بدن باندې به سخیرې پاتې شي. صحابه کرام خود الله د رسول صحابه کرامو او ورته فرمایي ای د الله رسوله صلی الله وسلم وایي څنګه به د هغه په بدن خیرې پاتې شي چې هغه 15 وخته دوستانو مشرانو په دې نیر کې د رضی الله شوي 20 ګنټو کې لامبي. بیا ورته خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو مثال وګورئ د الله د پیغمبر مثال وګورئ. دوستانو مشرانو امت ته په کومه طریقه باندې دین ښیي. دوستانو مشرانو او مونږ او تاسو چې کینی په جومات کې بل ځای خلک ورټو په کومه طریقه نه. دوستانو د الله پیغمبر خپل امت ته ډېر په مینه باندې دوستانو دا دین ښوولی دی. دوستانو مشرانو یو خبره دې ځای کې رایاده شوه حضرت موسی علیه السلام دا ډېر جلالی پیغمبر و. دوستانو مشرانو غوسناک پیغمبر و. دوستانو مشرانو چې چا به غلط کار کو موسی علیه السلام ته به غوسه راتله. دوستانو مشرانو ځکه چې کله کوی تور ته تلو او د کوی تور نه واپس راغی او د موسی علیه السلام قوم گمراه شوی نو حضرت موسی علیه السلام د خپل روډ ډیوټي لګولې وه چې ته به د دې قوم خیال به ساتې چې دا ګمراه نشي او ګمراه شوي. دوستانو مشرانو موسی علیه السلام په غوسه کې روډ ته زورونه وکړه ګیرې نه یې ونیو. دوستانو مشرانو علما فرمایي وی الله رب العزت موسی علیه السلام ته حکم کوي چې اے موسی علیه السلام په نرمۍ سره د خلکو ته دین وښیه په نرمۍ سره نرمۍ نه کار واله. دوستانو مشرانو نو دوستانو مشرانو زمونږ خوږ پیغمبر مونږ ته دا دین څومره په محبت سره په کومو دلیلونو سره په کومو مثالونو سره دوستانو زمونږ او تاسو ته پیش کړی. دوستانو مشرانو نو دوستانو مشرانو یو واقعه بله د رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم را یاده شوه. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې نه بهر تشریف وړی صحابه کرامو سره د یو اونۍ لاندې آرام فرما شو. دوستانو چې د الله پیغمبر کله آرام نه راپاڅېده نو د هغوی په بدن باندې هغه ټیم د کجورو چټایي وه یا کپړې که بالښتونه دا طلایانې دا زمونږ دا بسترې دا خو نه وي. دوستانو مشرانو یا به د پاڼو وه یا به د څانګو بستره وه یا به د کجورو عام طور کجورې هغه ټیم اویلیبل وي زیاتې وي په عربستان کې. نو د الله د پیغمبر صحابه کرام خفه شول چې د خپل آقا په بدن یې داغونه ولیدل. نو ویې فرمایل صحابه چې ای د الله رسوله موږ ته اجازت راکړه چې موږ تا ته یو آرامده بستره جوړه کړو چې کله تاسو آرام کوئ چې په هغې باندې کوئ چې په سکون سره تاسو آرام کوئ او تاسو بدن ته پرې تکلیف نه راسي. د الله خوږ پیغمبر ورته وایي ای زما صحابه ای زما دوستانو زما د بسترې سره څه غرض دی څه مې کار دی. دنیا کې داسې اوسئ لکه د مسافر په شان اوسئ. زه د دې زما مثال د مسافرو بس د اونې سوری مې استعمال کو دلته مې آرام وکړو. اوس زما منزل مقصود مخکې دی مطلب زما منزل مقصود خو آخرت ته. دوستانو مشرانو د الله خوب پیغمبر ورته وایي ای صحابه دنیا کې داسې د مسافر په شان اوسئ بس رالی د اونې لاندې مې آرام وکړو
عرضی آرامو د موقع اوس منزل مقصود مخکې دی مخکې بازو دوستانو مشرانو په هر یو حدیث کې زمونږ او تاسو د پاره رڼا ده دلیل دی خو چې مونږ په عمل وکړو دوستانو مشرانو د مونځ باره کې ما احادیث بیانول د الله پیغمبر فرمای مفهوم داسې دی وایي چې څوک 5 وخته مونځ کوي الله رب العزت دته 15 انعامات ورکوي دوستانو مشرانو دوستانو یو انعام الله رب العزت وایي دته په دنیا کې ورکوي هغه څه شی دی دوستانو مشرانو او څلور الله رب العزت دته اخرت ته ایښي دوستانو که مونږ او تاسو وې نو مونږ به وې چې دا 15 واړه دی مونږ ته په دنیا کې راکړي ځکه انسان دا لالچ دی فطرتن انسان لالچ کوي خو الله رب العزت په هر یو کار کې حکمت ته په دې انسان د یو میندو نه زیات میند دی نو ځکه مونږ ته څلور اخرت ته ایښي ځکه چې هغه ګران سفر دی او ډېر سفر دی ګرانې مرحلې دي پل صراط دی حساب کتاب دی قبر دی نو الله د پیغمبر د حدیث مفهوم داسې دی چې وی یو انعام دا دی چې څوک 15 وخته اهتمام کوي د جمع سره الله رب العزت په دنیا کې دنه د رزق تندستی ختمه کی د رزق به الله فراحه کی تاسو وګورئ زمونږ د جماعت دا امامان دا استادان په مدرسو کې دا مدرسین قسم په خدای زړه مې درد وکي کله کله مونږ په 50,000 شپېته او یا 80,000 باندې میاشت نه تیریږي او چې د جماعت د قاري صاحب نه تپوس وکړې نو د قاري صاحب 6,000 تنخواهي 7,000 تنخواهي په هغې کې هغه زمونږ نه زیات خوشحالي دوستانو مشرانو دا ولې د الله رب العزت کرم دی په داسې خلکو باندې چې 15 وخته جماعت سره ټچي 15 وخته مونځ د اهتمام د جمع سره کوي الله رب العزت ایت هغه لږه غونې روزي فراحه کړي دوستانو مشرانو ایکې برکتي د غیب نه ورته روزي راځي دوستانو مشرانو وایي د قبر عذاب به په دې انسان باندې ني دا د ټولو نه لومبی سفر دی کله چې انسان وفات شي دا لومبی سټپ دی دا لومبی سیړي ده نو چې څوک 15 وخته مونځ کوي دوستانو مشرانو د قبر عذاب به وي د باندې بني دوستانو مشرانو څومره غټه خبره ده دا څه معمولي خبره ده د تیارو کور دی قبر وایي روزانه آوازونه کوي چې زه د تیارو کور یم د مارانو کور یم دوستانو مشرانو چې څوک 15 وخته مونځ کوي د قبر ټینشن ختم د هغې نه پس بله یوه ګرانه مرحله را روانه ده دوستانو مشرانو کومه مرحله ده دوستانو عملنامه ده د الله خوږ پیغمبر صلی الله وسلم فرمای وی چاته چې عملنامه په ښي لاس باندې میلاو شو دی کامیاب شو وی دی به په منډو ځي او خپلو خپلوانو ته به خپله عملنامه ښیي چې ما ته خو په ښي لاس میلاو شه دوستانو مشرانو څوک چې 15 وخته د 15 وختونو منځونو اهتمام کوي الله رب العزت به دته عملنامه په ښي لاس ورکوي دوستانو جهاد پکې نشته خیرات پکې نشته روجې پکې نشته د نورو خبرو ذکر نشته دوستان د څه د 15 منځونو ذکر دی خالي د هغې خو بیا نور اجرونه د صدقو د خیراتونو د جهاد د رمضان د هغې بیا خپل فضیلتونه دي دوستانو دا صرف په مونځ خبره روانه ده دوستانو مشرانو وایي کله چې حساب کتاب چالو شي الله رب العزت په ویده بغیر حساب کتاب جنت کې داخل کی دوستانو مشرانو د حساب کتاب د میزان نه پس یو ډیر ګران نه مرحله ده چې هغې نه به هر انسان تیریږي هغه شی دی دوستانو پل صراط دی دوستانو مشرانو وایي څوک چې د 15 منځونو اهتمام کوي دا څوک وایي دا د الله پیغمبر وایي د چا د مخه چې دا کائنات پیدا دي د چا د مخه چې دا ټول باندې نوغې انسانات پیدا دي دوستانو مشرانو
وی الله رب العزت په دې پل صراط د بجلی د پړق په شان تیر کړي دوستانو مشرانو، او بغیر حساب کتاب به د جنت کې داخل شي. دوستانو مشرانو د موږ دومره فضایل دي، موږ د علما کرامو نه وقتا فوقتا اورو، خو کاش چې موږ په میاشت کې یو حدیث د کولی نو موږ د په دین باندې تلل ډېر زیات اسانو. دوستانو مشرانو چې کم از کم دا 5 مزونه راکابو کو، د 5 مزونو اهتمام کو، الله رب العزت په زمونږ ستاسو دین دنیا روښانه کړي. دوستانو زندگی تیریږي، وخت چا خاطر نه کوي، مونږ هم ډېر زیات ګناهګار یو، ډېر مزونه به قضا شوي زمونږ نه، تاسو نه به هم قضا شوي. راځئ چې نن واده وکړو چې د نن نه پس به د 5 مزونو اهتمام کوو. انشاءالله د الله د پیغمبر وعدم ده او د الله وعدم ده چې زه به تاسو جنت کې داخلو. امید لرم چې تاسو به په دې عمل کوئ، موږ هم په عمل کوشش کوو. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو زموږ پیج فالو کوئ او د نورو ملګرو سره دا شیر کوئ چې زموږ او ستاسو دپاره دا صدقه جاریه وګرځېږي. ځکه د الله خوږ پیغمبر فرمایي وایي چې څوک ښه خبره یا څوک زما خبره د نبی کریم حدیث مفهوم داسې دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک زما احادیث واوري، په هغې عمل وکړي او نورو خلکو سره یې شیر کړي، داسې کس ته د الله پیغمبر دعا کړې ده. څنګه دعا کړې؟ وی الله پاک د داسې سړي چهره همیشه تر و تازه ساتي. راځئ چې موږ په دې دعا کې شامل شو چې د الله پاک د دعا د الله د پیغمبر دعا زموږ په حق کې قبوله کړي. امید لرم چې تاسو به په دې باندې عمل کوئ. والسلام.